انقلاب شمس سیفی انقلاب شمس شتوی سورج جب 21 یا 22 جون کو خط سرطان پر پہنچ کر واپس خط استوا کی جانب لوٹتا ہے تو اس کو انقلاب شمس سیفی کہتے ہیں. ٹھیک نا ورته چې ګوره حقیقت دا لکه نور دی دا ځمکه ده. ټیک ده نو دا داسې کاږه ده. ټیک ده نو داسې حرکت کوي. نو کله ورته چې دې ځای راشي نو دا طرف ورته مخامخ شي که نه چې دې طرف له راشي بیا ورته دا طرف مخامخ شي. نو په دې علاقو شپږ میاشتې شپه وي ورځ په دې ورځو کې بیا په دې ځای باندې شپه شي نو په دې ځای باندې ورځ شي نو 3 میاشتې ورځ مخامخ 3 میاشتې بیا پې شپه شي بیا په دې علاقو بیا ورځ شي داسې. نو اوس دا چې دا حرکت نه کوي نو دا بلکل داسې نه کوي بلکې د دې داسې ده که نه نو ګویا کې هغه داسې که ته یې نیغه والو لکه داسې چې کوي. نو دا خط استوا خط سرطان خط جدي نو په 21 جون باندې دا د خط سرطان ته داسې مخامخ وي. ٹھیک ده نو بیا په کته ځي 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 نو 21 جون جولای اګست ستمبر کې دا خط استوا ته مخامخ شي 3 میاشتې تېرې شي. بیا 21 ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر کې خط جدي ته مخامخ شي. ٹھیک ده بیا 21 جنوری 21 فروری 21 مارچ بیا خط استوا له راورسي. بیا 21 اپریل 21 مئی 21 جون نو بیا خط سرطان ته مخامخ شي. داسې شي نه دا ځمکه داسې ګیر چاپېره ګرځي د نور نه په دې مطلب لکه داسې نه که داسې وي بیا خو به فرق نه راتلو که نه داسې رانځي پوه شوې بې داسې او بیا دا ځان له هغه بیزوي غوندې کېږي داسې په دې پوه شوې. اوس راشه چې دا د خط سرطان سر له راورسي په 21 جون یا 22 جون یا 20 جون دې 3 ورځو منځ منځ کې راځي نو چې ته واوړي بیا په ښکته واپس شي دې ته وایي انقلاب شمس شتوي. ټیک ده او بیا چې په 21 دسمبر باندې په دې ځای کې د خط جدي سر له رارسېدلي او د هغې نه را په بره شي یعنې خط استوا طرف ته ورچتېږي اوس که نه نو هغې ته وایي انقلاب شمس شتوي. نو دې دواړو ته وایي انقلابین. دې دواړو ته وایي څه انقلابین. ٹھیک شوله لکه دغه ټوله دا خط سرطان دا خط استوا دا خط جدي. د دې ځای نه چې د دې خط سرطان نه په 21 جون باندې را روان شي 21 جون نو چې دې ځای نه رارسي جون جولای اګست 21 ستمبر. ټیک ده نو د دې ځای نه چې بیا را روان شي ستمبر اکتوبر نومبر 21 دسمبر دې له راورسي. بیا د 21 دسمبر نه چې واپس روان شي جنوري فروری 21 مارچ بیا د دې ځای نه چې روان شي نو بیا 21 جون بیا داسې د قیامته پورې به دا چکر داسې روان شي. ټیک ده دې ځای ته لکه دا چې د دې ځای نه راکټ شو که نه دور راوخت بیا راکټ شو که نه او دلته دور راکوز شو بیا راکټ شو که نه دې ته انقلاب شتوي دا سیفي وي او دې ته انقلاب شتوي وي. ټیک ده او دې ځای نو چې کله راورسي معدل النهار باندې د پاسه اوس پړقېږي په خط استوا د پاسه پړقېږي په معدل النهار ولاړي نو دې دواړو ته اعتدالین وي. دې ته څه وي اعتدالین. پوه شوې بلې کیسه انقلاب دا صیفی شو او دا انقلاب
انقلاب شتوي شو پوه شوې بیا دا یو چې دی دا اعتدال ربیعي شو او دا یو چې دی دا اعتدال خریفي شو ٹھیک ده چې دې ځای له نور 21 مارچ راوړو دا زموږ سپرلی شروع شي او چې د 21 جون نه په ښکته باندې راځي که نه د جون نه چې په هلته نو چې 21 دسمبر له راورسي ستمبر له ستمبر دا خزان موسم شروع شي ونې منې چې یا پاڼې وغورځي یخني شروع شي بیا که نه یخني کېږي نو دې وخت له پل هغه په دې ورځو کې ښه کلکه یخني دې ځای کې بیا هم یخني خو نور واپس روان وي نور لکه اوس چې کوم موسم دی روزانه په روزانه باندې ګرم موسم راځي یخ شاته پاتې کېږي د 21 ستمبر نه تر 21 دسمبر پورې روزانه یخ موسم راځي او ګرمي وروسته پاتې کېږي او دلته ګرمي راځي او یخني وروسته پاتې نو چې دې ځای له راورسي نو داسې لږ معتدل موسم وي نو چې دې ځای نه په دې خوا راځي نو چې دې ځای ته راځي نو سړی بیا ځان پورې تار نشي پرېښودی جوني د دې کې بیا هم ګرمي خو روزانه ګرمي بیا په کمېدو شروع شي نو چې دې ځای له لږ معتدل موسم شي بیا داسې بیا یخني شروع شي پوه شو په دې کیسه گورا دی کتاب تو ہاں انقلاب شمس سیفی سورج جب 21 یا 22 جون کو خط سرطان پر پہنچ کر واپس خط استوا کی جانب لوٹتا ہے تو اس کو انقلاب شمس سیفی کہتے ہیں انقلاب شمس شتوی جب سورج 21 یا 22 دسمبر کو جنوب میں خط جدی پر پہنچ کر واپس خط استوا کی جانب لوٹتا اب یو ٹرن چوالی ٹھیک شو نو دقیق انقلاب شو لوٹ تو اس کو انقلاب شمس شتوی کہتے ہیں اعتدالین ٹھیک شو نا دا دو زمینوں چیزی دا گئے اعتدالین سورج جب جنوب سے شمال کی طرف حرکت کرتے ہوئے 20 یا 21 مارچ کو خط استوا پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو اعتدال ربیعی کہتے ہیں اور جب شمال سے جنوب کی طرف حرکت کرتے ہوئے 21 یا 22 ستمبر کو خط استوا پر پہنچتا ہے تو اس کو اعتدال خریفی کہتے ہیں اس کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ دائرۃ البروج دائرہ معدل النہار کو 2 جگہ پر قطع کرتا ہے جب مارچ میں مقام تقاطع پر سورج ہو تو اس کو اعتدال ربیعی اور اگر ستمبر میں مقام تقاطع پر سورج ہو تو اس کو اعتدال خریفی کہتے ہیں دې ځای باندې بل کوم ته کیږي ځان پوه کوي دا خط استوا ده کنه د دې د پاسه دلته د معدل النهار د دې دایره د پاسه دلته څه شي دی معدل دا نور په دې معدل النهار کې دي شي د دې معدل النهار نه دیغه په اسمان کې بل دایره جوړیږي هغه ته دایره البروج وي هغه ته سوي دایره البروج پوه شئ نو یو هغه دایره البروج او یو دا معدل النهار دا یو ځای باندې یو بل کټ کوي هلته په بل ځای باندې یو بل کټ کوي ٹھیک ده نو دا مقام تقاطع یو ځای او بل ځای نو یو اعتدال ربیعي دی او بل اعتدال خریفي دی او په اسانه باندې چې دلته دغه کې نو هغه دا چې دا نور کله دغه له راورسي خط استوا د پاسه راورسي نو که د شمال نه راغلی و جو اعتدال څه شی دی خریفي اگه د جنوب نه راغلی و جو اعتدال ربیعي معدل النهار او خط استوا په منځ باندې په هغې باندې به ځان په اعتدال ربیعي او خریفي پوه کې نو داسې به بې پوه کې چې که چېرته دا نور معدل النهار له راشي او د شمال طرف دا شمال دی او دا جنوب دی د شمال طرف نه راشي معدل النهار له ٹھیک ده نو چې معدل النهار له راورځي نو دې ته وایي اعتدال خریفي او چې بیا کله جنوب ته لاړ شي جنوب نه واپس شي او بیا خط استوا د پاسه معدل النهار له راشي نو دا به اعتدال ربیعي ٹھیک ده او یا وایي د دې معدل النهار دایره معدل النهار نه اخوا په اسمان کې دایره البروج ده دا دایره البروج او دایره معدل النهار هغه بنګړي په شانتي یو بل کټ کوي نو چې یو کټ والا ځای تقاطع والا ځای اعتدال ربیعي دی او بل تقاطع والا ځای اعتدال خریفي دی
درجہ بالا تصویر میں اس کی وضاحت موجود ہے دوبارہ چکم دی ٹھیک نا. ہاں اعتدال ربیع کو اول نقطۂ حمل کہا جاتا ہے اور اعتدال خریفی کو اول نقطۂ میزان کہا جاتا ہے. گورچ اعتدال ربیع چې څرنګه راشي که نه دا نور حمل نومي برج ته ورننوځي. نو گویا کې اعتدال ربیعي د اول هغه د حمل د میاشتې اولنی تاریخ اول نقطه یې د هغې ٹھیک ده. او دا اعتدال خریفي چې دی نو بل برج چې اخوا د هغې د میزان وي اسد او سنبله جوزا او مختلف نمونه دي که نه هغې مخکې ته تصویر کې تیر شي. نو دا اعتدال خریفي دا اول نقطه میزان ده. نو په دایرة البروج کې چې میزان برج کم دی نو چې میزان برج ته څنګه نور ور دننه شي نو بس دا نو اول نقطې سره چې ټچ شي نو دا اعتدال خریفي شو. ټیک شوله. دغه بیا د کتلو څیزونه نه دي چې لکه دې ته سړی وګوري موږ د کتلو شی نه دی هغه لوی لوی ټیلیسکوپ یې غواړي او لوی لوی آلات غواړي. بل دے نقطۃ الذنب والراس چاند کا مدار دائرۃ البروج کو دو جگہ کاٹتا ہے. مانے نا تو زموت اللہ سے استاد اللہ نہ مانے گورا دا دے نور شمس ٹھیک شولا دین گیر جا پیرا هغه زمکه حرکت کوي دا د ارس وشولا دا دایره المدار ارضیه ده د زمکه هغه مدار ده. دا سپوږمۍ چې دا د خدای پاک وبخي نو دا د دې زمکې نه ګیر جا پیرا حرکت کوي. مثلا قمر وشولا د دې دایرې په محاذات کې دلته په اسمان کې بل دایره ده هغې ته وایي دایرة البروج. پوه شوې اوس دا دایره چې ده دا یوه دا داسې ده داسې دا داسې ده دا څرنګې ده داسې ده. نو د دې دلته اوس دا مثال په طور ځمکه ده ٹھیک شوله. نو سپوږمۍ د دې نه ګیر چاپېره ګرځي که نه دا سپوږمۍ د دې نه داسې دایره جوړوي. څنګه دایره ده جوړه دا خو داسې ده که نه دا ځمکه خو داسې روانه ده که نه او دا سپوږمۍ داسې روانه دا داسې. نو دا بنګړی دلته ورسره داسې بل بنګړی که نه پوه شوې. نو اوس د دې بنګړي په محاذات کې دلته دایرة البروج دی داسې دی لکه مثال دا مدار الارض شو دا دایرة البروج شو او دا مدار الارض شو نو هلته داسې دا دی شو مدار د سپوږمۍ داسې ټیک ده. نو د دې مدار الارض نه دلته دایرة البروج شو که نه نو دلته د دې ځای باندې چې ته په دې ځمکه ولاړې نو دا مدار قمر چې دی دا دې ځای ته چې مخامخ دلته دایرة البروج کټ کوي که نه په دې ځای کې کټ داسې نه چې دی له پاسه تللی خو د دې ځای نه چې ته ګورې نو کټ پر ته ښکاري که نه پوه شوې. یو بر ته دلته په دې ځای کې کټ ښکاري په دقه دوو ځایونو به دا یو بل کټ کوي ٹھیک شوله. لکه چې ته په دې ځای ولاړې نو ته به وایې چې دلته دا د دې سره لګېدلی دی که نه هلته دایرة البروج نو دایرة البروج سره لګېدلی او دې خوا د دایرة البروج سره لګېدلی. نو دا یو ځای چې دی دا یو ځای د تقاطع دې ته نقطة الذنب وي او د بل ځای د تقاطع ته نقطة الرأس وي. پوه شوې. بیا دا سورج دا چاند ګرهن چې که نه سپوږمۍ چې تندر ونسي ٹھیک ده. نو دا چې
چې دا سپوږمۍ او دا لکه دا داسې دی دې مدار داسې د ځمکې نه دی که نه او د ځمکې هغه مدار چې دی هغه داسې دا نور نه دی که نه نو چې دا نور ځمکه سپوږمۍ یا نور سپوږمۍ چې دی خوا راغلي او ځمکه چې دا د یو بل سره په سید کې راشي په څه کې راشي بلکل په نیغ کې راشي ټیک ده او چې په کم ټایم کې دا هره میاشت کې دا په یو لیر باندې راځي خو په هره میاشت کې خو سپوږمۍ یا نور تندر نه رسي ځکه دا په سید کې د یو بل سره رالل خو نقطة الذنب نه یا د نقطة الراس نه هغه سپوږمۍ لږه اخوا ده اورېدلې ده دې نه دا د دې ځمکې د دې سپوږمۍ دا مدار چې دی بیا که نه نو دا هم داسې لږ کوږ دی لکه د ځمکې هغه داسې غونته کې و که نه داسې راتلو که نه ټیک شوله داسې د سپوږمۍ هغه چې د ځمکې نه دی که نه نو هم داسې بلکل مخامخ نه دی که مخامخ وای په هره میاشت کې به بیا نور او سپوږمۍ تندر یو بل یو ټیک ده هغه هم داسې لږ کوږ غونته کې دی هغه هم څه دی او داسې کوږ دی چې داسې کېږي 5 ډیګرۍ پورې یو خوا 5 ډیګرۍ پورې بل خوا ټیک شو نه چې کله په سید کې راشي او دا سپوږمۍ په هغې نقطو کې وي نقطة الذنب یا نقطة الراس کې وي الو نور یا سپوږمۍ تندر رسي هسې نه رسي کله په یو کال کې یو پیره راشي کله 2 راشي کله 3 راشي کله 4 راشي کله په روغ کال کې اړو را نشي چېرته پوه شوې نو که دا ټول دا مدارونه بلکل سیده سیده وي لکه دا دقه شانتې سیده داسې بنګړی پروت وی د سپوږمۍ نه پې دقه شانتې بنګړی پروت وی دایرة البروج پې دقه شانتې بنګړی بلکل د دې سره مخامخ پروت وی دایرة البروج او دایرة المدار خو یو بل سره مخامخ دي خو دایرة دا مدار د ځمکې چې دی که نه دا داسې سیده نه دی او د سپوږمۍ دا چې داسې دی که نه داسې بلکل دا داسې لږ پوه شوې بې ټیک ده دا بیا داسې کېږي داسې که نه دقه او بیا سپوږمۍ نه داسې کېږي چې دلته کته لاړ شو که نه دلته بره نو بیا به دلته لږ کته لاړ شي دلته به بره بیا به دلته لږ کته لاړ شي دلته به بره بیا به دلته کته لاړ شي داسې پوه شوې بې ځکه هره میاشت کې سپوږمۍ یا نور تندر نشي چې ډېر وخت بعد نشي کله زموږ ګناهونه سیوا شي یا خدای پاک د خپل قدرتونو علامې ظاهرول موږ ته اراده وکړي نو را برابر کړي چې را برابر کړي نو تندر یې ونشي ٹھیک ده हाँ नुक्ततु ज़नब और रस चांद का मदार दायरतुल बुरूज को 2 जगह काटता है जब चांद जुनूब से शिमाल की तरफ जाते हुए दायरतुल बुरूज को क़ता करे तो वो जगह नुक्ततुर रास या उक़दतुर रास कहलाती है जब शिमाल से जुनूब की तरफ जाते हुए काटे तो वो जगह नुक्ततुल ज़नब या उक़दतुल ज़नब कहलाती है।